انس بن مالک فرمایي وېزه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره په لار باندې روانو مې باندې چې راغی د رسول الله په غاړه کې څادر و وی چې هم د څادر د رسول الله نه ونیولم چې کښې کې چونګې د اطراف خلکو هغه په ادب او تهذیب باندې پوهېدل نه دومره ابتدایي حالاتو وی حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله په غاړه کې او د چټ کې د څادر هغه داغونه جوړ شو دومره کله کې راکلو وی دا نبی چې کله مخ وراړو ویل څه وایي وی څمان مال کړه سره صدقې مدخې لګي مونږ لرا کډیر محتاج یم وی فضحك النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ورته ایسه خندا وکړه او به ملګرو لور چې دې سې له ګور سمال ورکه ګور امیر المؤمنین امیر الانبیاء په ټول انسانیت کې بهترین انسان او هغه د شریعت د به ادبی کې چې د صدر ورته راکاږي او به دومره خپکیږي دغه زخمی کېږي چې ایسه د مریض په دغمنه جوړیږي واسه قوي مجاهدینو سره خوا کې و په کار دا چې امر دې ملګرو لکړو چې چته کې د اسمه کې را اخلاص کړي لیکن رسول الله په دې باندې چې خپګان کار کې فتوا هي ایسه تبسم او خندا وکړه او به دې ملګرو له امر کو چې تاسو سره کوم مال هغه دې شلته تاسو ورکړي یو غلام د ابو ذر رضی الله عنه راغی چې دا ګډي یو په ماته کړي و ته پوښتنه وکړه چې دا شا ماته کړي دا ما وی ولی وی دی وجنه ماته کړي دا چې ایسه ته مال غوسه شو مال گزار او زدن راکې نو ته قرباني ګننګار شي ها وی چې کوم سړی د دل تیار کړي نو زوس هغه غوسه کوم ته د الله تعالی لپاره ایسه ما آزاد کړي ځکه دا خبره غلط دماغ کې ابلیس راشولې و چې دا ګډي وجه د ابو ذر شیخ دی ته په دې مقام کې دی ګډي وجه د افخام ماته کا هغه بدن ته پوښتنه کې چې لکه دا چا ما تکړه ته ورته وای ما هغه به ایسه به تا باندې راودانګي شو ولې ما ته ولا نو تا به هو یو چې کله ته واله وی په دې وخت کې هغه ګننګار شي اگر که دا ادب والدل په کار و وی ښه ته ابلیس دل تیار کړي چې اوس ما په ګناه کې واقع کې وی ایسه ما د الله رضا لپاره ته آزاد کړي تر څو پورې ابلیس په دې باندې خفش